زنانه معمولی تعلق د الله سره راولي، الله بیا غورځېدو ته قطعا ګورې نه پرېږدي، خو چې لږه په قرآن او په حدیث باندې مزین شي، لږه منوره شي ګورې، او دا به هم په دې مدارسو کې کېږي. بیا هغه بیبي هاجره ده چې کله بچی تږی کېږي او په سرو شګو باندې سملی، او غریبه کله بچی سې کې هلته منډه وهي او کله هلته کې شګه ورته راسې اوبو په شانتې ښکاري هلته منډه وهي. نو الله تعالی د اسماعیل علیه السلام د خپو د وهلو سره بیا چینه را زرغون کړه که نه، او داسې چینه زمزم چې د دنیا په ګوټ یو مسلمان دا نشي ولی چې ما زما خېټې تر هغې اوبه نه دي تلي او ما د هغې اوبه نه دي څکلي. او بیا رو رو خلک راتلل، قبایل راتلل، د بیبي هاجرې نه به یې تپوس کو زمونږ حیوانات دي د تندو له لاسه خرابېږي، زمونږ کړمې دي دلته کې اوبه نشته، که ستا اجازت یې موږ دلته کې آباد شو. رو رو علاقه الله تعالی آباده کړه. دا ولې؟ ځکه تعلق د الله سره یې راوست، په دغه سرو شګو باندې الله ته ځان وسپاره. تاسو قرآن کریم کې ترجمه کې بلا واقعات نور هم چې نو دا بیان کړل او زده کړل. ورپسې درېمې سپارې ته لاړئ، د مریم واقعه ده. مریم چې کله خپلې مور راواغست او بیت المقدس کې هلته کې وقف کړه، چې وقف یې کړه څوک هلته بیت المقدس کې د دې غریبي نور خو نارینه و، یو پکې صرف دا زنانه وه. رب کائنات سره تعلق راغی، د الله د در کې پرته ده، خپلې مور هم تې زړه صبر که، رشته دار هم تې زړه صبر که. اوس د الله غیرت ته وګوره، الله تعالی څنګه سرپرسته شوده دی چې په غیر د موسمه ولا میوې راوړي که نه راوړي. زکریا علیه السلام به ورغی، یا مریم انا لک هذا، مریم د کم طرفه دا د بې نټې میوې راځي؟ دا خو د اوړي میوې په ژمي کې پرتي او د ژمي میوې په اوړي کې پرتي. هغه ورته قالت هي من عند الله، دا د الله د طرفه راځي، الله د طرفه مال راځي، د جنت نه مال راځي. د الله سرپرستۍ ته ګورئ. او چې کله الله تعالی اراده وکړه چې دغه مریم نه الله تعالی د خپل قدرت یو نښه ښکاره کړي او په غیر د خاوند نه ورله بچی ورکړي، جبرائیل علیه السلام درې ګریوان کې پوکې وهي، درې حمل کېږي او دا یو خوشې علاقې ته ځي. هلته کې غریبه ډېره زیاته پریشانه ده، جړه او فریاد کوي، خدای کاش د دې نه مخکې زه مړه وې، زما نوم د خلکو نه هېر شوی وی، زما شکل د خلکو د زړونو نه وتی وی. الله تعالی سرپرست دی اوس درې. ګوره زنانه چې لږونته کې الله ته ځان ورنږدې کړي او د الله سره خپل تعلق راولي، الله تعالی بیا غورځېدو ته نه پرېږدي. الله تعالی څه کوي؟ خوشې علاقه را ماشومې کېږي، غریبې سره انسانان نشته، خوشې بیابان دی، یو وچې تنې ته ډډه وهلې ده. الله تعالی ورته وفرمیل وهزي الیک بجذع النخله، ځان باندې د کجوري را تنه ځان ته راوخوځوه، تساقط علیک رطبا جنیا، تازه تازه کجوري به تا ته راغورځوي، یو مونډ دی یوه تنه ده داسې، هغې پې کجوري راورول شروع کړل. ځکه را ګرمي او داسې زنانه دپاره ښي، او الله یې د خپو سره خوا کې چینه زرغونه کړه. او دغه شانتې الله ورته فرمایي فکلي واشربي وقري عینا، بس دغه کجوري دې خوره، دا چینه ده اوبه تې څکه او پر خپل بچي باندې سترګې اخوه. او بله خبره د دې غریبې سر خو بیا غم دی چې خلک په راته وایي چې ستا خاوند کم دی بچی د کم طرفه راوړی، نو چې ته لاړې خپلې علاقې ته او چا هم درته را خبره کوله نو ته به خبرې نه کوې ښه، ته به وایې چې انی نذرت للرحمن الصومه، ما د الله د رضا لپاره د خبرو نه روژه نیولې ده، فلن اکلم اليوم انسیا، زه به د چا انسان سره نن خبرې نه کوم. فاتت به قومها تحملو، ماشوم بچی راوچت کړی دی راوړ، عیسی علیه السلام یې راغستی دی. واقعي د خلکو ورته وي دا څه کې، تا خو د پلار په جامه باندې داغ ولګو، هغه ډېر ښه سړی و، تا خو د مور په جامه باندې داغ ولګو، تا خو د رور په جامه باندې داغ ولګو یا اخت هارون. نو مریم جواب نه ورکوي. ګورې ځکه چې الله یې سرپرست دی، اوس تعلق یې د الله سره راوستی دی، الله یې چرته راسي چاته بېنوا نه پرېږدي. فاشارت الیه، بچي طرف ته اشاره وکړه. خلق ورته کیف نکلم من کان فی المهد الصبیه، د زنګو د ماشوم سره موږ څنګه خبرې کوو؟ عیسی علیه السلام خلکو ته مخاطب شه، انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. دا پورا تقریر حضرت عیسی علیه السلام کوي. خلکو ومنو چې او الله تعالی په غیر د خاوند نه بچی ورکړی دی، څنګه چې د یو بچي په غېږه کې د یو څو ورځې بچي هغه خبرې کول، دا د الله د طرفه یو معجزه ده، دا هم د الله یو معجزه ده چې دی په غیر د خاوند نه بچی ورکړه. خلکو تسلیم کړه، الله بېنوا پرې نه ښوده. ګورې الله داسې پرې نه ښوده، ځکه زنانه دا چې الله ته ورنږدې کي او د الله سره تعلق راولي، الله د دې سرپرست ګرځي. ګورې